تاسو داسې ویډیوګانې مه کوئ، داسې طریقې مه اختیاروئ، غېږې خلکو له مه ورکوئ، چاپیانې په خلکو مه کوئ، لاسونه په خلکو مخ کولوئ، تندي او مخونه په خلکو مخ کولوئ. دې ته به چې کوم دی غلط نوجوان به شکار شي، به په دې نیت باندې د جماعت ته دننه شي، هغوی به وران کارونه وکړي، بیا به چې کوم دی دې سره به تبلیغي جماعت بدنام شي. بالکل د دې اجازت نشته، که کوم مولا یې ورکوي غلطه به کوي او نه یو مولا د دې اجازت ورکړی. ملګرو نن درته د یو مشهور اجلا د یو خواجه سرا چې هغه د ګلچاهت په نوم باندې یادېده او اوس هغه الحمدلله د الله فضل و کرم دی چې په تبلیغ کې وتی دی. د هغې یوه ویډیو در سره نن شیر کوم او په هغې باندې یو څو ضروري خبرې چې کوم دی بیا تاسو سره کوو چې آیا دا عمل دا کار د دوی باوجود د دې چې په تبلیغ کې شامل دي، په تبلیغي جماعت کې دي او ګرځي او مطلب سیروزې لګوي، چلې لګوي او جوماتونو ته ځي، ځای په ځای د دوی تشکیلونه کېږي، نو ګورو چې د دوی دا عمل دا ویډیو چې کومه ده په دې طریقه باندې د خلکو سره ملاوېدل آیا دا ټیک دی که دا د شریعت خلاف دی او که ټیک نه وي نو مطلب دی د پاره څه پکار دی. دا یوه ویډیو ضرور تاسو د دې مشهور خواجه سرا چې هغه نن سبا په تبلیغ کې الله قبول کړی دی د هغه دا وګورئ، بیا تاسو سره په دې یو څو ضروري خبرې کوم. څومره یې ښایسته ګله ته مې لکه زړه ګله زما سترګې پاړه ګله څومره یې ښایسته ګله څومره یې ښایسته ګله څومره یې ښایسته ګله. حاجي تاسو دا ویډیو وکتله چې دی لګیا دی دغه نور کسان هغه کس ورته غېږه ورکوي او مطلب په مخ باندې د ښکلولو کوشش کوي او بیا هغه ورته اشاره کوي چې په تندي باندې ښکل کا او بیا مطلب لاس ښکل کي، بل څه هغه بل له غېږ ورکي، هغه ورله لاس ښکل کي. نو دا کار چې کوم دی زما ورونو دا بالکل د شریعت خلاف کار دی. ګوره څنګه چې دغه څو ورځې مخکې یو کس د تبلیغیانو خلاف او د تبلیغي جماعت خلاف خبرې وکړلې او ما دغه کس خلاف اواز اوچت کو، په هغه مې ویډیو وکړه، نو دا مې ولې وکړه او د هغه خلاف مې اواز ولې اوچت کو؟ دا مې ځکه وکړو چې دغې سره زموږ د تبلیغ بدنامي کېږي، د تبلیغي جماعت بدنامي کېږي، زموږ د اکابرو چې دا کم محنت دی او کوشش دی او دوی دا کم ښایسته زبردست ترتیب روان کړی دی سره د دې بدنامي کېدله، نو ما د هغه خلاف اواز اوچت کو. خو که زموږ په تبلیغ کې بعضې داسې خلک وي چې هغې سره د تبلیغ بدنامي کېږي، د تبلیغي جماعت بدنامي کېږي او مخالفین به دغه ویډیو روچتئ او مخالفین به دغه بیانونه روچتئ او مخالفین به دغه اندازونه روچتئ او هغه د دې خلاف به ویډیوګانې جوړوي، نو دا زموږ د تبلیغي جماعت دپاره چې کوم دی نو د بدنامۍ سبب ګرځي، د هغې باندې د الزام سبب ګرځي او دا د هغې دپاره بیا د هغې نه د خلکو د زړونو د تورېدلو ذریعه ګرځي. نو لحاظه دا کار چې کوم د دی که نه نو دا کار بالکل غلط دی، دا د شریعت خلاف دی. اول خو دا ټول خواجه سرا نه دي، اون خواجه سرا په خپل منځ کې وي د تبلیغ جماعت وي او ټول مطلب خواجه سرا وي او هغوی په خپل منځ کې وي، نو هم په هغه صورت کې چې د فتنې خطره نه وي، د فتنې او شهوت پکې نه وي، نو لحاظه هغوی که یو بل له لاس ښکل کي، تندی ښکل کي، زه داسې خبره نه ده. خو دا نور چې دي دا خو اجلاګان نه دي که نه، دا خو خواجه سرا نه دي، نو دوی له خو داسې عمل نه دی په کار چې ته لګې د هغه مخ ښکلې او یا مطلب د هغه تندی ښکلې او یا رالګي د هغه لاس ښکلې او یا دا رالګي دغه کس ته غېږه ورکوي، نو دا بالکل د شریعت خلاف دي. کم مولا هم چې دې ته د جواز خبره کوي هغه مولا دې راشي موږ سره په دې باندې خبره وکړي، دا بالکل د شریعت که هغه تبلیغي مولا اجازت ورکوي، که هغه عام مولا اجازت ورکوي، که دیوبندي مولا یې ورکوي، که هر یو مولا یې ورکوي، دا به غلطه کوي، دا د فتنې دروازه کولا وخل دي. داسې کارونه چې دوی کوي خو د دې ویډیو نه ده پکار او بیا چې د دې ویډیو کوي نو داسې عمل او داسې کارونه په هغې کې نه دي پکار. موږ اپریشیټ کوو، موږ شکر دی الحمدلله، موږ په دې فخر کوو، موږ خوشحاله یو چې زموږ په تبلیغي جماعت کې الله داسې کمال ایښی دی چې دا خلک چې د خلکو مخکې به ګډېدل او چې کوم دی نو څومره فحاشۍ او عریانۍ به یې کولې الحمدلله هغه نشته. خو موږ ویو چې هسې نه په دې بل طرف د فحاشۍ دروازه کولاو نشي، هسې نه د تبلیغ په جامه کې داسې نوجوان هلته وردننه نشي چې یو کار به د ډمتوب په اجره کې کېدو، په سټیج باندې به کېدو، هسې نه هغه کار په اجره کې په مسجد کې وشي، هسې نه هغه کار په مدرسه کې وشي، هسې نه هغه کار چې کوم دی د مسجد په حدودو کې وشي، هسې نه هغه کار د تبلیغ په جامه کې وشي، هسې نه هغه کار د تبلیغي په پټکي کې وشي او د هغه په لباس کې وشي. نو موږ د دې وجې نه موږ د دې خلاف یو چې دې خلکو له داسې ویډیوګانې رالي چې چاپیانې ورله خلک کوي، لاسونه ورله ښکلوي یا مطلب غېږ دا چاته ورکوي یا بل کس دته غېږ ورکوي چې هغه خواجه سرا نه دی،
بالکل دا د شریعت خلاف دي، دا د قرآن او د حدیث خلاف دي، او د تبلیغ په جامه کې او په تبلیغ کې داسې کار کول دا بالکل د شریعت خلاف دي. منګ الحمدلله په خپل تبلیغیان یو او دا جماعت د علماء دیوبند دا چې کوم په اخلاص باندې شروع کړی دی او کوم عظیم کار د دین الله اخلي او په دې دنیا کې ته واغسته، الحمدلله منګ دا غي قایل یو، منګ دا غي فخر کو. خدا مطلب نشو چې یو کار غلط کوي یو سړی او ترې د هغې د پاسم را پاسې او په ضد دی ودرېږي، یو وابي مولا پې خبرې وکړي او تور ته چې نه ته غلطي او ته بالکل غلطي او ته د شریعت خلاف او ته وابي او ته ذکر تبلیغ خلاف نه، که وهابیم دی خو چې خبرې سمه کړې ده او د شریعت مطابق یې کړې، بالکل به چې کوم دی هغه خبره موږ اپریشیټ کوو. هغه که د پنجپیر سره تعلق ساتي که د بل دغه سره تعلق ساتي، خو چې په داسې خبرو باندې رد کوي نو په کار څه دي زمونږ دغه له نو دی له په کار څه دي چې دوی داسې ویډیوګانې جوړوي. دا به خود د اعتراض سبب ګرځي، د اعتراض ذریعه به ګرځي. که وهابي دی هغه سره زمونږ اختلاف په خپل ځای، که بل دی هغه سره په اختلاف په خپل ځای، خو دا خبرې به ټیک وي، دا به د شریعت مطابق وي. دا فتنه را دی، فتنې لاره به بندې د دې به مخنیوی کې، دې خلکو ته به مخې ته ودرېږي. دا د تبلیغي جماعت بدنامي ده، دا د تبلیغ د جامع بدنامي ده، دا د دې د پټکي بدنامي ده، دا د علماو د دې عظیمې شعبې د دین دا د دې بدنامي ده. بالکل د دې مخنیوی وکړلی شي چې کوم ملام دوی لره دې کارونو د دې خبرو اجازت ورکوي، دا دې رضانه نسبین جوړ کړه. علماو صفت سو کو چې مطلب اجلاګان رااله او تبلیغ کې وخت ولګول، ښکلې خبره ده. الله رې ستاسو استقامت نصیب کړي، الله رې تاسو په دې باندې قایم او دایم وساتي. دا تاسو زبردست فیصله کړی ده، د همیشه د پارم د الله د عذاب نه ځان بچ کړی دی، د جهنم نه ځان بچ کړی دی. او ښکلې خو دا موږ په تاسو خفه کېږو چې هسې نه ستاسو دې کار ته ټیس ورسي، هسې نه تاسو په دې کار کې د فتنې شکار شئ. سبا به ستاسو د تبلیغ نه ړتوري، د تبلیغي جماعت نه به مړتوري، او بیا به ستاسو هدایت ته د راوستلو هغه ذریعې بندې شي. تاسو به بیا وایئ چې مړه تبلیغ کې خو هم داسې کارونه کېږي. تاسو داسې ویډیوګانې مه کوئ، داسې طریقې مه اختیاروئ، غېږې خلکو له مه ورکوئ، چاپیانې په خلکو مه کوئ، لاسونه په خلکو مخ کولوئ، تندي او مخونه په خلکو مخ کولوئ. دې ته به چې کوم دی غلط نوجوان به شکار شي، به په دې نیت باندې د جماعت ته دننه شي، هغوی به وران کارونه وکړي، بیا به چې کوم دی دې سره به تبلیغي جماعت بدنام شي. بالکل د دې اجازت نشته، که کوم مولا یې ورکوي غلطه به کوي او نه یو مولا د دې اجازت ورکړی. دا بالکل د شریعت خلاف دي، که خواجه سرا دي، که اجلاګان دي، که هر څه دي زمونږ رونه دي، خو د دوی شکل شباهت دا د زنانو په شان دی، دا د جینکو په شان دی، د دوی ته شهوت کېږي، اشتها ورته راځي، لہذا بالکل او دا د فتنې ذریعه ګرځي. داسې عمل او داسې کارونه نه دي پکار، دا د شریعت خلاف دي. برای کرم د دې نه ځان وساتئ، د تبلیغ سره جوړ وساتئ، او چې کوم عمل دي په هغې باندې دغه کوئ، مطلب عمل پې کوئ، او کوم طریقې کار دی د مشرانو په هغې باندې چلیږئ، او په آخر کې د تبلیغ چې کوم مشران دي که هغې ته زموږ دا ویډیو میلاو شوه، هغوی ته هم دا پیغام دی چې یاره کم از کم په خپلو شبي جمعو کې، په خپلو کارګزاریانو کې، او په خپلو مطلب چې کله دوی تاسو سره وي ملاویږي، نو په هغه ټایم کې د دوی کم از کم د دې خبرې هغه اصلاح کوئ. که څه دلزاري زما په خبرو د چا شوي، زه د هغې نه معذرت کوم، خو یقینا چې زما په دې خبره کې به اخلاص وي، درد به وي پکې، او ما سره به دا فکر چې تاسو هم بدنام نشئ، واپس د غلطۍ شکار نشئ، واپس غلط طرف ته لاړ نشئ، او د دې سره زموږ د دین دا پاکه جامه او د تبلیغ او دا هم بدنامه نشي. الله دې تاسو خوشحاله و آباد وساتي. وصلی الله علی النبی.